बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, ज़े मोहम्मद शफीक और तासो गोरे शफीक लर्निंग एकेडमी। सही ده زموږ سره ټاپک چې دی نن هغه برانچز اف کیمستري. برانچز اف کیمستري کې زموږ سره کوم لومبه برانچ دی هغه زموږ سره فزیکل کیمستري. سي ده نو فزیکل کیمستري زموږ سره ډیفینیشن دغه کړي. فزیکل کیمستري deal with the study of physical properties of a substance, their chemical composition and their transformation. فزیکل کیمستري دا زموږ سره د کیمستري هغه برانچ دی چې په دې کې موږ سیل کو د میټر چې کوم فزیکل پراپرټیز دي هغه موږ سکو سټډي کو. سي دا کار یې سره دی د فزیکل پراپرټیز اف د سبستانس. دا یو میټر دی یو سبستانس دی د هغه چې کوم فزیکل پراپرټیز دي هغه موږ سکو په فزیکل کیمستري کې سټډي کو. سي دا فزیکل پراپرټیز څه کې دي شي زموږ سره میلټینګ پوینټ دی، بوائلنگ پوائنٹ ہے یا زموږ سره ډینسټي ده. دا زموږ سره داسې پراپرټیز دي، دا زموږ سره فزیکل پراپرټیز دي. سره دا سیل کیږي فزیکل پراپرټیز موږ هغه پراپرټیز ته وایو چې هغه زموږ سره سیل کیږي د میټر چې کوم فزیکل اپیرنس دی په کې زموږ سره راځي، کوم چینجز راځي یا کوم فزیکل اپیرنس چې موږ تخکاری سي هغه زموږ سره فزیکل پراپرټیز کیږي. صحیح ده نو په لکه میلټینګ پوینټ شو، بوائلنگ پوینټ، دا زموږ سره فزیکل پراپرټیز دي. د دې نه علاوه په فزیکل کیمستري کې موږ نور څه سټډي کوو، تیر کمپوزیشن، کیمیکل کمپوزیشن د میټر چې کوم کیمیکل کمپوزیشن دی هغه به موږ سکو سټډي کوسیره. د کیمیکل کمپوزیشن نو مطلب زموږ سره د میټر چې کوم جرنل میک اپ دی. سیده مطلب دا میټر د سنه جوړلی نو موږ ته پته ده چې میټر د سنه جوړلی د اټمز نه جوړلی. سیده یا د کیمیکل کمپوزیشن نو مطلب موږ دې ساغستی شو چې دا میټر چې دی دا خو د اټمز نه جوړلی، خو څومره نمبر اف اټمز دی مطلب دا موږ سره کو د اټمز چې کوم کوانټیټي ده هغه به موږ سکو سټډي کو. سیده او دغه نه علاوه د اټمز چې کوم کوالټي ده هغه به موږ سټډي کوو. دغه میټر د اټمز نه جوړلی خو کوم ټایپس اف اټم دي. سیده او دغه اټم د یو بل سره په کومه طریقه باندې ارینج شوي چې دغه یو پارټیکولر کمپاوند یا یو پارټیکولر میټر چې دی هغه څه کړلی جوړ کړلی. سیده نو په کیمیکل کمپوزیشن کې موږ څه چل کو د اټمز یا زموږ سره چې کوم د میټر کوم کوالټیټیو او کوانټیټیو کوم میک اپ ته هغه موږ څه کو سټډي کو. سیده په دې نه علاوه فزیکل کیمستري کې موږ څه چل کو د ټرانسفارمیشن. سیده د میټر چې کوم فزیکل ټرانسفارمیشن دی هغه موږ څه کو سټډي کو. ټرانسفارمیشن مطلب دا دی چې کله زموږ څه کیږي میټر چې دی هغه د یو پام نه بل پام ته کیږي، کنورټ کیږي، د یو پیز نه بل پیز ته یا د یو سټیټ نه بل سټیټ ته څه کیږي کنورټ کیږي. نو دا چې موږ څه چل کو د کیمستري په کوم برانچ کې سټډي کو دي ته موږ څه وایو فزیکل کیمستري. لکه زموږ سره سالیډ موږ اگزامپل واخلو، آیس موږ واخلو. سیده آیس ته هغه موږ څه کو هیټ اپ کو، آیس ته هغه موږ سور کو هیټ ولور کو نو هغه زموږ څه ته کنورټ شي لیکوډ ته کنورټ شي. سیده دا لیکوډ دی د موږ څه کو پر درو له هیټ ولور کو نه دی زموږ څه ته کنورټ شي گیسز ته کنورټ شي. سیده یا ویفر ته کنورټ شي. نو دا سره کې مختلف قسمه پس پیس کې یا په کم سټیټ کې زموږ سره چینجز راځي. سیده نو فزیکل کیمستري زموږ سره د کیمستري هغه برانچ دی چې په دې کې موږ څه چل کو د میټر یا د یو سبستانس چې څومره فزیکل پراپرټیز دی هغه په کې موږ سټډي کو. د دغه سبستانس کیمیکل کمپوزیشن څه دی هغه په کې موږ سټډي کو. او په دغه سبستانس کې په دغه میټر کې چې کوم ټرانسفارمیشن کیږي د یو پیز نه بل پیز ته کنورټ کیږي یا د یو سټیټ نه بل سټیټ ته کنورټ کیږي. سیده نو دا موږ څه کو سټډي کو. نو دغه برانچ ته د کیمستري دغه برانچ ته موږ څه وایو فزیکل کیمستري به ورته وایو. سیکنډ برانچ اف کیمستري چې دی هغه ارګینیک کیمستري. ارګینیک کیمستري ډیفینیشن موږ څنګه کو، ارګینیک کیمستري ډیل وذ د سټډي اف. ارګینیک کیمستري کې موږ د سسی سټډي کو، د هایدروکاربن سټډي وکړو او د دې د ډیرایویټیوز چې دی د هایدروکاربن چې کوم ډیرایویټیوز دي د هغې به موږ څه کو سټډي کو. سیده هایدروکاربن موږ وپېژنو چې هایدروکاربن څه ته وایي او بیا د هغې ډیرایویټیوز موږ څه ته وایي. سیده نو هایدروکاربن زموږ سره هغه کمپاوند چې هغه د کاربن او د هایدروجن نه صرف جوړ شي، هغه کمپاوند چې په کې صرف کاربن او هایدروجن اټم موجود دي، د کاربن او د هایدروجن نه علاوه بل اټم پکې نه موجود، هغې ته موږ څه وایو هایدروکاربن ته وایي. سیده لکه زموږ سره دا میتین دی، CH4 دا زموږ سره د میتین فارموله ده. نو په دې کې زموږ سره یو کاربن دی، څلور هایدروجن دی، د کاربن او د هایدروجن نه علاوه پکې بل ایلیمنټس نشته دی، بل اټمز پکې نه دی موجود. نو په دې وجه میتین زموږ سره یو هایدروکاربن دی. دا شان زموږ سره ایتین دی. نو ایتین کې زموږ سره دوه پکې کاربن اټم دی او شپږ پکې هایدروجن اټم دی. نو د اټمز کم دغه چې دی دوه ټایپس اټم دی، یو پکې زموږ سره کاربن دی، بل پکې زموږ سره هایدروجن دی. نو دا زموږ سره یو هایدروکاربن دی. نو هغه اټم چې هغه د کاربن او د هایدروجن نه صرف جوړ شي نو هغې ته موږ څه وایو هایدروکاربن به ورته وایو. صحیح ده. بل زموږ سره ډیرایویټیوز او هایدروکاربن. ډیرایویټیوز او هایدروکاربن نه مطلب دا دی چې دا به سټل شوي هغه کمپاوند کم چې زموږ سره د هایدروکاربن نه ډیرایو شوي. ډیفینیشن موږ څنګه لیکو، هغه
compound derive کیږي. compound derived when one or more hydrogen atom is replaced by elements other than hydrogen in hydrogen سیدا نو هغه ته موږ څه وایو hydrogen and carbon hydrogen and carbon ها एलिमेंट्स या ها कंपाउंड कल چې موږ سجل کو په هایدروکاربن کې هایدروکاربن دی پای کې د هایدروکاربن کې یو هایدروجن یا د یو نه سیوا هایدروجن چې دی هغه په څه باندې ریپلیس شي په کلورین باندې یا په اکسیجن باندې یا په نایټروجن باندې یا په سلفر باندې سیدا د دې قسمه कंपाउंड موږ سو یو ډیرایویټیوز اف هایدروکاربن بوته ډیرایویټیوز هایدروکاربن ها कंपाउंड هغه دا بسچل شي د هایدروکاربن نه ډیرایو شي نو چې کله په هایدروکاربن کې یو هایدروجن یا یو نسیوا هایدروجن چې دی هغه په څه باندې ریپلیس شي د کارب په دغه باندې ریپلیس شي په څه باندې پاره په ځای باندې هایدروجن په ځای باندې زموږ سره کلورین راشي یا اکسیجن راشي یا نایټروجن راشي یا سلفر راشي نو دای کمپاوند موږ سوایو ډیرایویټیوز اف هایدروکاربن مطلب دا دی چې ډیرایویټیوز هایدروکاربن زموږ سره هغه کمپاوند دي چې په دې کې به د کاربن او د هایدروجن سره بل الیمنټس په کې موجود دي سیدا بل الیمنټس هغه زموږ سره کلورین هم کې دي شي دا شان اکسیجن کې دي شي نایټروجن کې دي شي او بل زموږ سره سلفر کې دي شي دي الیمنټس چې په کې هایدروکاربن موجودي سیدا کاربن او هایدروجن پکې موجودي او د کاربن هایدروجن علاوه پکې بل زموږ سره الیمنټس راشي نو دا زموږ سره سي دا به د هایدروکاربن زموږ سره سي ډیرایویټیوز دي لکه اگزامپل موږ سره غستې شو اگزامپل موږ د کلورومیثین اگزامپل غستې شو سیدا کلورومیثین چې دا زموږ سره یو هایدروکاربن دی سیدا څنګه یو هایدروکاربن دی نو کو تاسو میثین ته لکه ګورئ نو میثین کې زموږ سره یو کاربن دی سلور هایدروجن دی سیدا نو په دې میثین کې دا یو هایدروجن چې دا بدل کې په څه باندې ریپلیس شي په کلورین باندې ریپلیس شي دا زموږ سره کلورومیثین دی نو کلورومیثین چې دا زموږ سره دا ډیرایویټیوز دی دا چې د میثین چې دا ډیرایویټیوز دی ولی دا ډیرایویټیوز دی په دې کې یو هایدروجن چې هغه په کلورین باندې څه چل شي ډیرایویټ شي دی سیدا هغه په دې باندې څه شي ریپلیس شي دی نو ها کمپاوند چې په کې موږ هایدروکاربن سټډي کو او د هایدروکاربن چې کوم ډیرایویټیوز سټډي کو نو دې قسمه کیمستري برانچ ته موږ سوایو ارګانیک کیمستري په ارګانیک کیمستري کې موږ څه کو هایدروکاربن بسټډي کو او ډیرایویټیوز اف هایدروکاربن بسټډي کو هایدروکاربن مطلب زموږ سره ها کمپاوند چې هغه د کاربن او د هایدروجن نه جوړي سي دا او ډیرایویټیوز موږ څه ته وایو چې کله په هایدروکاربن کې یو یا یو نه سیوا هایدروجن چې په بل الیمنټس باندې شي ریپلیس شي سي دا بداغه یو هایدروجن په ځای بل الیمنټس راشي هغه الیمنټس زموږ سره کلورین هم کې دي شي اکسیجن نایټروجن سلفر سي دا نو دې قسمه کمپاوند موږ ډیرایویټیوز وایو او د کیمستري په کوم برانچ کې چې موږ هایدروکاربن او د هغې ډیرایویټیو سټډي کوو نو دغه برانچ ته موږ ارګانیک کیمستري وایو بل برانچ زموږ سره چې دی هغه د انارګانیک کیمستري نو انارګانیک کیمستري ډیفینیشن موږ څنګه کو انارګانیک کیمستري ډیل وذ د سټډي اف all elements that is انارګانیک سیدا په انارګانیک کیمستري کې موږ سجل کو هغه ټول الیمنټس یا هغه کمپاوند موږ سټډي کو چې هغه زموږ سره انارګانیک سیدا نو انارګانیک الیمنټس موږ څه ته وایو یا انارګانیک کمپاوند موږ څه ته وایو نو هغه کمپاوند چې پای کې د کاربن او د هایدروجن په میاس کې سی باند نه موجود ډایرکټ باند چې هغه به کې سی لیکي هغه ته موږ څه وایو انارګانیک کمپاوند بوته وایو سیدا یا هغه کمپاوند چې هغه زموږ سره ارګانیک نه د ارګانیک نه علاوه چې نور څومره کمپاوند هغه زموږ سره راځي انارګانیک کمپاوند راځي نو په انارګانیک کیمستري کې موږ سجل کو انارګانیک کمپاوند به سټډي کو سیدا بل وکه موږ سجل کو د ارګانیک کمپاوند نه علاوه او د هغې د ډیرایویټیوز نه علاوه څومره الیمنټس چې دي کنه دا چې موږ د کیمستري په کوم برانچ کې سټډي کوو دي ته موږ سوایو انارګانیک کیمستري بوته وایي سیدا په انارګانیک کیمستري کې موږ هر ټول الیمنټس سټډي کوو آل الیمنټس نو مطلب دا دی چې موږ سره انارګانیک الیمنټ په سټډي کوو د سینه علاوه ایکسپټ د هایدروکاربن او د هغې د ډیرایویټیوز نه د هایدروکاربن او د دې د ډیرایویټیوز نه علاوه څومره الیمنټس دي هغه چې د کیمستري په کوم برانچ کې موږ سټډي کوو هغه ته موږ سوایو انارګانیک کیمستري سیدا انارګانیک کیمستري کې موږ ټوټل الیمنټس سټډي کوو نو ټوټل الیمنټس نو مطلب زموږ سره انارګانیک الیمنټس دا او د دغه ټوټل الیمنټس کې چې دي کنه زموږ سره بس ایکسپشن به پکې دوه ایکسپشن هایدروکاربن او ډیرایویټیوز نه علاوه څومره الیمنټس دي دا چې موږ د کیمستري په کوم برانچ کې سټډي کوو دي ته موږ سوایو انارګانیک کیمستري بوته وایو انارګانیک کمپاوند یا انارګانیک الیمنټ زموږ سره بیا کم راتلی شي اگزامپل زموږ سره راتلی شي نو میټل چې دا موږ سکو په انارګانیک کیمستري کې سټډي کوو د دې نه علاوه
مختلف قسمه منرل دي هغه موږ سټډي کو. د دې نه علاوه زموږ سره ارګانیک میټالیک کمپاوند چې دي دا زموږ سره دا اگزامپل دي د انارګانیک کیمستري. سیدا داسې قسمه ایلیمنټس یا داسې قسمه کمپاوند چې هغه زموږ سره انارګانیک دي، د هایدروکاربن او د هغې د ډیرایویټ نه علاوه څومره ایلیمنټس دي دا زموږ سره انارګانیک کمپاوند راځي. او انارګانیک کمپاوند چې د کیمستري په کوم برانچ کې موږ سټډي کوو دي ته موږ سوایو انارګانیک کیمستري وته وایو. نیکسټ برانچ اف کیمستري چې دی هغه بایو کیمستري دی. بایو کیمستري ډیفینیشن نه مخکې چې دی کنه موږ څه کوو بایو مالیکول پیژنو. سیدا بایو مالیکول موږ څه ته وایو نو چې بایو مالیکول د ټرمز ته موږ وګورو کنه دا زموږ سره د دوه ورډز نه جوړ دی. یو زموږ سره بایو دی بل زموږ سره مالیکول دی. نو بایو موږ څه ته وایو بایو مینز لایف او مالیکول مینز زموږ څه مالیکول. سیدا نو د بایو مالیکول ډیفینیشن موږ څنګه کوو all the carbon compound present in a living tissue یا in a living organism. سیدا هغه ټول کاربن کنټینینګ کمپاوند چې هغه موږ څه کول شو په یو لیوینګ ارګانیزم کې مونتی شو هغه ته موږ سوایو بایو مالیکول بوته وایو. یا د انیمل یا پلانټس مطلب دا دی د لیوینګ ارګانیزم باډي چې د کم مالیکول نه جوړه ده هغه مالیکول ته موږ سوایو بایو مالیکول. هغه مالیکول چې د هغې نه زموږ سره د لیوینګ باډي جوړه شوې ده یا هغه مالیکول چې هغه په لیوینګ باډي کې موجود وي په لیوینګ باډي کې موندي شي دا قسمه مالیکول ته موږ سوایو بایو مالیکول بوته وایو. سیدا نو د بایو کیمستري ډیفینیشن موږ څنګه کوو بایو کیمستري ډیل وذ د سټډي اف سینتھیسس او کمپوزیشن او ډیکمپوزیشن او chemical reaction of biomolecule taking place in a living organism. سیدا بایوکیمستري زموږ سره د کیمستري هغه برانچ دی چې په دې کې موږ څه کوو د بایو مالیکول سینتھیسس پکې سټډي کوو، د هغې پکې موږ څه کوو کمپوزیشن سټډي کوو، د هغې بایو مالیکول ډیکمپوزیشن به سټډي کوو او په لیوینګ ارګانیزم کې مختلف قسمه کیمیکل ریاکشن کیږي. سیدا لیوینګ باډي کې په لیوینګ ارګانیزم کې مختلف قسمه کیمیکل ریاکشن کیږي د دغه مالیکول مختلف قسمه ریاکشن کیږي. سیدا دا موږ څه کوو په بایو کیمستري کې سټډي کوو. نو بایو کیمستري زموږ سره د کیمستري هغه برانچ دی چې په دې کې موږ څه کوو د بایو مالیکول سینتھیسس سټډي کوو، د بایو مالیکول کمپوزیشن او د هغې ډیکمپوزیشن او په دغه بایو مالیکول کې مختلف قسمه ریاکشن کیږي کیمیکل ریاکشن کیږي په لیوینګ باډي کې انسایډ د لیوینګ باډي. سیدا نو دا موږ څه کوو په بایو کیمستري کې سټډي کوو. نیکسٹ برانچ زموږ سره دی د کیمستري هغه دی انالیټیکل کیمستري. نو انالیټیکل کیمستري کې موږ څه کوو د انالایټ تجزیه کوو. انالایټ موږ څه ته وایو کوم څیز چې زموږ سره ابزرویشن وي انډر ابزرویشن وي کوم یو څیز چې زموږ سره انډر ابزرویشن هغه ته موږ څه وایو انالایټ ته وایو. یا کوم یو څیز موږ څه کوو یوز کوو په ایکسپریمنټ په دوران کې هغه به زموږ څه انالایټ وي. سیده لکه موږ څه کوو واټر یوز کوو واټر زموږ سره په ایکسپریمنټ کې یوز کوو واټر زموږ سره انالایټ دی. NaCl یوز کوو NaCl زموږ سره انالایټ دی. نو انالیټیکل کیمستري زموږ سره د کیمستري ها برانچ دی چې په دې کې موږ څه کوو د انالایټ چې دی سینتھیسس د وکړو انالایسیس به کوو د انالایټ او انالایسیس به کوو. څنګه به انالایسیس کوو ډیفینیشن دا وکړئ Analytical chemistry deal with the study of quantitative analysis and qualitative analysis. سیدا انالیټیکل کیمستري زموږ سره د کیمستري هغه برانچ دی چې په دې کې موږ د یو سبسټانس او کوم سبسټانس چې موږ سټډي کوو کوم ته چې موږ څه وایو انالایټ ته وایو د هغې به موږ کوالټیټیو انالایسیس کوو او د هغې به موږ څه کوو کوانټیټیو انالایسیس کوو. د کیمستري هغه برانچ چې په کې موږ د میټر او کوانټیټیو او کوالټیټیو انالایسیس کوو د کیمستري دغه برانچ ته موږ څه وایو انالیټیکل کیمستري. د کوالټیټیو انالایسیس نه مطلب زموږ سره څه دی چې دا زموږ سره دغه میټر چې دی یا دغه سبسټانس چې دی دا کم ټایپس والا دی کم کاینډ والا دی ټایپس دی کاینډ سره. سیدا او په کوانټیټیو انالایسیس کې زموږ سره کوم میټر چې موږ سټډي کوو کوم د چې موږ انالایټ ته وایو دا موږ به څومره اماونټ کې راغستې یا موږ په څومره نمبر کې راغستې یا موږ په څومره مول کې راغستې د هغې موږ څه کوو کوانټیټي معلوم. سیدا نو کله موږ څه کوو د میټر او یا د انالایټ کوانټیټیو سټډي کوو نو ته موږ څه وایو کوانټیټیو انالایسیس ته وایو. او چې کله موږ څه کوو د هغې کوالټیټیو انالایسیس کوو د هغې کوالټي سټډي کوو د هغې ټایپس یا د هغې کاینډ سټډي کوو نو دې ته موږ څه وایو کوالټیټیو انالایسیس ته وایو. انالیټیکل کیمستري کې موږ څه کوو د کیمستري هغه برانچ چې پای کې موږ د انالایټ یا د میټر کوالټیټیو او کوانټیټیو انالایسیس کوو د کیمستري دغه برانچ ته موږ څه وایو انالیټیکل کیمستري ورته وایو. نیکسټ برانچ چې دی هغه انډسټریل کیمستري ده. انډسټریل کیمستري ته چې دی که نه دویم نوم ورته چې دی موږ اپلایډ کیمستري ته هم وایو. سیدا Industrial chemistry also called applied chemistry. Industrial chemistry د دویم نوم موږ څه وایو applied chemistry. ډیفینیشن موږ څنګه کوو the branch of chemistry which apply physical and chemical procedure
towards the transformation of a natural raw material to the product that are beneficial to humanity. سیده پښتو کې ډیفینیشن موږ داسې کو چې انډسټریل کیمستري زموږ سره د کیمستري هغه برانچ دی چې په دې کې موږ فزیکل او کیمیکل پروسس چې دی یا فزیکل او کیمیکل کوم پروسیجر دی پروسس دی ټیکنیکس دی هغه موږ څه کو یوز کو د سره لپاره چې زموږ سره یو نیچرل را میټیریل دی دغه نیچرل را میټیریل چې دی د دنه موږ داسې پروډکټ جوړ کو چې دغه پروډکټ چې دی دا د انسانانو لپاره د هیومنټي لپاره سی پیدا سیده د دغه پروډکټ نه هیومنټي د سکی پیدا میلاویږي سیده انسانان یا نور هیومنټي چې دا هغه سجل کیږي دغه پروډکټ چې د ځان لپاره سکی د پیدا لپاره یوز کی نو د کیمستري دا برانچ موږ سو انډسټریل کیمستري په انډسټریل کیمستري کې موږ هغه ټوټل فزیکل او کیمیکل پروسس او پروسیجر یا ټیکنیکس هغه موږ سکو یوز کو د سره لپاره چې یو نیچرل را میټیریل دی هغه د سی پروډکټ ته کنورټ کی چې دغه پروډکټ چې موږ د خپل بینیفیشن لپاره د خپل پیدا لپاره سکو یوز کو نو د کیمستري دا برانچ ته موږ سو وایو انډسټریل کیمستري انډسټریل کیمستري بیا موږ سجل کولی شو اگزامپل دې اغستی شو چې کاټن موږ واخلو سیده نو کاټن دا زموږ سره یو را میټیریل دی سیده د دې کاټن څخه چلو شي د پټونه کلیک کی سیده کم زمینداران چې هغه سکی کلیک کی دا زموږ ته چرته لاړ شي انډسټریل ته لاړ شي سیده چې کله انډسټریل ته لاړ شي نو د هغه نه جوړ کی دا تھریډ ته جوړ کی داغه ته جوړ کی دارونه ته جوړ کی سیده او دغه دارونه بیا مختلف قسمه کلاس جوړیږي کلاس بیا موږ سکو کپڑے ته جوړ یا صادر یا مختلف قسمه سيزونه لپاره بیا سکی یوز کیږي سیده نو زموږ سره کاټن زموږ سره دا زموږ سره یو را میټیریل او دا سو کلاس ته کنورټ شو کلاس زموږ سره یو پروډکټ دی او دا سکی ټول هیومنټي لپاره سکی یوز کیږي نو دسی کیمستري چې به کوم سکو نیچرل را میټیریل چې هغه یو بینیفیشل پروډکټ ته کنورټ کو نو د کیمستري دا برانچ ته موږ سو انډسټریل کیمستري بوته وایي سیده یا د انډسټریل کیمستري دویم ډیفینیشن موږ د سکو چې انډسټریل کیمستري ډیل وذ د سټډي اف manufacturing of chemical compound on commercial scale سیده انډسټریل کیمستري زموږ سره د کیمستري هغه برانچ دی چې په دې کې موږ سجل کو د هغه کیمیکل کمپاوند مینوفیکچرینګ یا د هغه سینتیز وبګ سټډي کو کوم کیمیکل کمپاوند چې په کمرشل سکیل باندې سکیږي هرسیږي یا په کمرشل سکیل باندې سکیږي جوړیږي سیده په انډسټریل کیمستري کې به موږ د هغه کیمیکل کمپاوند مینوفیکچرینګ یا سینتیز سټډي کو چې هغه سجل کیږي په کمرشل سکیل باندې یوز کیږي مطلب په لارج سکیل باندې سکیږي یوز کیږي یا په لارج سکیل باندې سکیږي پیدا کیږي سیده نو دا قسمه کیمستري ته موږ وایو دا کمپاوند موږ سو کمرشل کمپاوند وته وایو چې کمرشل یوز کیږي او دا کیمستري ته موږ سو وایو انډسټریل کیمستري لکه سیمنټ چې دا زموږ سکیږي یو کیمیکل کمپاوند دا سکیږي کمرشل سکیل باندې سکیږي پروډوس کیږي او یوز کیږي دا شان ګلاس شو دا شان زموږ سره فرټیلایزر شو دا زموږ سره د کیمیکل کمپاوند دی چې دا سکیږي کمرشلی سکیږي کمرشل سکیل باندې سکیږي مینوفیکچرینګ کیږي او سکیږي هرسیږي نو په دا زموږ سره د انډسټریل کیمستري ډیفینیشن نیکسٹ ټاپک اف کیمستري چې دی هغه نیوکلیر کیمستري Nuclear chemistry definition موږ د دې کو nuclear chemistry deal with the study of nucleus, change in nucleus, properties of particle present in nucleus, emission and absorption of radiation by nucleus. Nuclear chemistry زموږ سره د chemistry هغه برانچ دی چې په دې کې موږ سجل کو د نیوکلیس په ډیټیل باندې سټډي کو سیده جنرال سټرکچر اف اټم ته موږ وګورو نو د اټم زموږ سره دي سټرکچر سیده کم سنټر پورشن چې د اټم زموږ سره دوه پورشن سیده یو زموږ سره سنټر پورشن بل زموږ سره کمرشل والی سیده نو کم سنټر پورشن چې د اتم موږ سوای نیوکلیس ته وایو په دې نیوکلیس کې زموږ سره پروټان پکې او نیوټران پکې موجود دي بل پورشن چې زموږ سره د اټم سره زموږ سره شیل دی په دې شیل کې زموږ سره الکترون موجود دی هغه الکترون سره کې ریوالوینګ کی نو په نیوکلیر کیمستري کې موږ سچل کو د نیوکلیس سټډي وکړي کو سیده بیا په دې نیوکلیس کې تاسو ته وایي چې زموږ سیل کې مختلف قسم پارټیکل موجود دي لکه پروټان دي نیوټران دي سیده د دغه پروټان او د نیوټران ډیفرنٹ پراپرټیز دي هغه موږ سکو سټډي کو سیده په دغه نیوکلیس کې چینجز راځي سیده کوم د جمله سو نیوکلیر چینجز ته وایي نیوکلیر ریاکشن کیږي سیده هغه به موږ سټډي کو د دا کله نیوکلیر ریاکشن کیږي نو په دې کې زموږ سره الفا ریډیشن او بیٹا ریډیشن او گاما ریډیشن او ها بس کیږي دا به ابزاب کیږي یا بس کیږي امیټ کیږي وسیله نو د کیمستري ها برانچ چې به کوم سکو نیوکلیس سټډي کو په دغه نیوکلیس کې چې کوم چینجز راځي هغه سټډي کو سیده او په دغه نیوکلیس کې چې زموږ سره کوم پارټیکل موجود دي د دغه پارټیکل موږ پراپرټي سټډي کو د دغه نیوکلیس سجل کې مختلف قسمه ریډیشن لکه الفا ریډیشن گاما ریډیشن بیٹا ریډیشن شو سکی ابزارب کیږي یا ریلیز کیږي سیده امیټ کیږي نو د کیمستري دغه برانچ ته موږ سوایو نیوکلیر کیمستري وته وایو
لاست برانچ چې دی د کیمستري هغه زموږ سره انوایرمنټل کیمستري دی. environmental chemistry definition موږ داسې لیکو چې environmental chemistry deal with the study of environment, so changes in environment and their effect on living things. دا environmental chemistry زموږ سره د chemistry هغه برانچ دی چې په دې کې موږ څه کوو د environment study کوو. دا کوېسچن یې راځي چې environment موږ څه ته وایو. environment زموږ سره موږ داسې definition کوو چې anything surrounded in organism، د یو ارګانیزم نه چې ګیر چاپیره څه موجود وي دا به داسې environment وي. صحیح ده. لکه دې ټایم زه په روم کې یم، نو زما روم کې چې زما نه ګیر چاپیره څه موجود دي دا زما څه دي environment کې راځي. صحیح ده. نو په environmental chemistry کې موږ څه کوو د environment study وکړو. صحیح ده. different organism different environment دي. صحیح ده. بل زموږ سره په دغه environment کې مختلف قسمه changes راځي. صحیح ده. نو هغه موږ په environmental chemistry کې study کوو، او دغه changes په environment کې چې کوم changes راځي، صحیح ده، نو دغه کوم changes چې راځي په دې په یو living organism باندې یا په یو living things باندې څه اثرات دي، بد اثرات دي که ښه اثرات دي. نو دا قسمه پوینټ لکه د انوایرمنټ سټډي په د انوایرمنټ کې چې کوم چینجز راځي او دغه چینجز چې په یو لیوینګ ارګانیزم کې باندې څه اثرات دي، ښه اثرات دي یا بد اثرات دي، دا قسمه خبره چې موږ د کیمستري په کوم برانچ کې سټډي کوو دا برانچ ته موږ څه وایو؟ انوایرمنټل کیمستري وایو.